مرکونډۍ تازه افادیت درته ښیم. هغه خویندې ورونه چې مرکونډۍ نه واقف نه یا هغه خویندې ورونه چې پریشان اور د ګردو شګو نه پاړسو ورم نه یا هغه خویندې چې بې اولادي لري یا هغه ورونه چې بې اولادي لري هر رقم دوایانې استعمالوي د مرکونډۍ زه تاسو ته نن داسې افادیت ښیم چې دعا به راته کوئ. اور بل هغه کسان چې په مثانه یا په ګرده کې وړکې وړکې شګې لري د هغه لپاره دا بوټی دومره ګټور دی چې تاسو سوچ و فکر هم نسته او هر چیرته میلاویږي. نن سبا یې سیزن ده په پښتو کې موږ دې ته مرکونډۍ وایي. دا کتلی شي داسې ازغي کې درې سرې ازغي لري دا کتلی شي ښه. نو دا هغه ماشومان هم خوړلی شي چې غوښه نه اخلي وده نه کوي او بل هغه ورونه چې په جوړونو کې اوازونه یې وادې نه کړی ټکاری کوي پښې چې مونځ کوي سجدې ته مثال ځي بیرته راځي پښې کې داسې ټکاری تاسو وایي دا د 500 کلو سړی ده. هغه کسان دې نه ګټه اخیستی شي او بل هغه کسان چې سپرم د زیاتېدو لپاره یا په مثانه کې زخم وي سپرم ورسره ګروت نه کوي جګېږي نه نو دا تاسو څه رقم خوړلی شئ. ځکه درته ښیم دې ته مرکونډۍ م وایي. تاسو په خپله ژبه کې چې کوم نوم اخلي هغه کمنټس کې لیکلی شي او بل دې ته په طبابت کې ګوکرو وایي. دا پنساریانو سره موجود وي خو تاسو یې باید په خپله راوش کوئ. دا بوټی ټول تاسو ته لګېږي لکه دې کې ازغی جرړی پاڼه دا لرګی ټول. او هغه کسان چې ما درته ویلي چې نور پریشانئ انتها پې ختمه سوي مثانه یې ضعیفوي جریان کترې لري په مثانه کې زخم وي شګې لري په مثانه کې یا په ګرده کې د الله په فضل دې بوټي استعمال سره به تاسو ته واضح فرق او معلومات یې که د الله رضا. او بل هغه خویندې چې هارمونز انبیلنس وي یا ډاکټر ته وایي چې بې اولادي لري تاسو تخمه ضعیفه ده هغه خویندې عموما وزن هم زیات سوی په مخ باندې ویښته سر راغلي د هغو خویندو لپاره دا ډیر مفید او ګټور بوټی ده. بیا مې ورته ویل دا ته ګوکرو وایي مرکونډۍ دا به راواخلئ پاک به یې راوش کړئ چې هر چېرته تاسو دا بوټی میلاو سو دا به بیخ نه راوباسئ. بیا به یې دا پاک ومینځئ زیات به اوبو کې نه اخلئ چې اوبو کې م ټیټ که بیرته به یې راوباسئ. دا به لمر ته واچوئ چې وچ سي. داسې کله وچ سو وچ کېدو نه بعد به دا راواخلئ پاوډر به یې کړئ د اوړو په شان د پاوډر کوئ به یې ټول ازغی پاڼې او دا لرګی به ټول پاوډر کړئ چې پاوډر هم که بیا به یې ځان سره یو ډبي کې واچئ کې به دې اوس درته فایدې او افادیت بیان کوم. هغه کسان چې مثانه یې ضعیفه وي بې اولادي لري په مثانه کې زخم ده یا هغه خویندې چې بې اولادي لري تخمه یې ضعیفه یا هغه کسان چې پښې ټکاری کوي یا جوړونه ټکاری کوي یا د هډوکي ضعیفي تاسو لرئ دا به 1 ګرام نه 2 ګرامه پورې سهار او ماښام 1 ګیلاس شیدو سره خورئ د طاقت لپاره. او که د شګو د ګردو زخم لپاره استعمالوي او د کاڼو لپاره نو بیا به دا اوبو سره استعمالوي. او څوک چې پراسټیټ لري عموما په کورو کې کوم ضعیف العمر کسان دي ها بیچارهګان په مثانه کې غدود لري غدود یې پړسېدلي وي 2 نه تر 3 عملیات هم وکړي مشکلاتو کې بیچارهګان رنځېږي. هغه کسان چې څوک ضعیف العمر دي یعنی کې تاسو پلار په شکل کې دی نیکه په شکل کې هغه کسان ته دا څه رقم استعمالېږي دا به پاوډر کې چې پاوډر هم کړه 2 ګرامه سهار او ماښام 1 ګیلاس اوبو سره په نهاره ورکوئ او غټه غوښه لوبیا مرچ مسالو نه یې ساتئ. د الله په فضل هغه ضعیف العمر کسان چې پراسټیټ یعنی کې د مثانې غدود نه ځورېږي یا هغه ورونه چې کترې تشه درار او دس نه شي ټینګولی د دې استعمال شروع کوي یعنی کې د طاقت لپاره به شیدو سره او د پراسټیټ لپاره اوبو سره او د میکروب او د کاڼ لپاره د الله په فضل ټول عمر به راته دعا کوئ. یعنی کې دې ته ګوکروم وایي مرکونډۍ م وایي په پښتو کې ورته درې سرې مرکونډۍ وایي زه یې ته ښکاره کوم دا یې مرکونډۍ ده. نن سبا یې سیزن ده دا مولد مني یعنی که دې کې داسې دا هډوکي ته هم طاقت ورکوي مني موادو پیداوار هم کوي دا درې سرې مرکونډۍ ده. نو دا تاسو واخلئ بې پیسو ده هر چېرته میلاویږي او دا ویډیوګانې تاسو شیر کوئ ملګرو سره په دې چې دې کې هر هغه علاج زه ښیم چې هغه بې پیسو وي او ګټه ورته واخلئ او په بې شمار کسان ګټې راکوي. الله دې تاسو ښه لري خوشحاله. السلام علیکم.